زوز ستاسو دی را بیدارور دی پارا چه دا خوب در نلگلار خپل یو بہترین مقرر و خطیب حضرت مولانا محمد شعیب عابد سے اگوی تا دعوت ورکو چه مائی تراشی استاسو مخی دی خپل و زرین و خیالات و اظہارو کی لگ راوی شای نعرہ تکبیر چه دا خوب در نلاشی یار تا سجود ناسی نعرہ تکبیر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين مسلمانان ورنو نند دی مدرسے چه تعلق دی اشاعت التوحید و سنت سره دی یو خپل مبارک اجتماع دا او تاسی په یو مینه باندې راغلي او په دې مینه باندې راغلي چې دلته ماشومانو قرآن عظیم شان یاد کړی دی علماء کرام برازي واعظ نصیحت وکړي تاسو تبا د الله تعالی د کتابنا او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خبرې کوي ورونو علماء بیان نکي او قرآن عظیم شان سراسری واعظ او نصیحت ته مو استاد پاره دانن اجتماع دید پاردا چه خلق قرآن یاد کرے عزیزانو اللہ تعالی رب العزت فرمائی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اے دا اللہ محبوبہ دی امت تو فرمایا آیا کسان چه اغی قرآن والا دی اغی قرآن یزده کرے دی او آغا کسان چی اغی پا قرآن نکویگی آیا دی سر برابر دی جوابی لا یستوون ہیچ چیری دی برابر ندی قرآن والاو اغی تا اللہ عزت ور کرے دی دانن چی ماشمانو کم دل تحی پس کرے دی یہ قرآن پا ناظرہ بانی ویلے دی آغا ماشمانو چی اغی قرآن ندی ویلے دی ماشومانو برابر ندی دی سره یو شان نشي کېدای عزیزان قرآن عظیم شان ما او تا ته ډېر ښکلي تعلیمات راکوي او چا سینې ته چې قرآن تللی دی هغه الله عزتناک کړي دي دی وجنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ سفر کولو یو ځای باندې راغی ملګری وسره دی او د سترګو یوخ کې روانې شي جړلې ملګری تپوس کې امیر المؤمنین سو واقعه پیش راغله چې ستاسو د سترګو نه اوښ کې روانې دی او جاړې وایي ملګرو زه دلته یو ورځ ولاړم ما ګړې اوښان او بیزې مې څرولې او پلار را باندې راغو او ما ته ډېره غوسه وکړله ویې وهلم او راته ویلو چې عمره په ټولو زامنو کې مې ته بېکاره زوی زما پتا دا یقین نشتا چې ته به ما له شپې ماښام کې دا رمه مکمل او سالم راولې یا ملګرو یا دومره بد دي اعتماد وکړه په ما باندې نن چې ما واسطه د قرآن سره راله د محمد رسول الله سره راله نن راته خلک امیر المؤمنین وایي داسې عزت قرآن سره دی عزیزانو واورئ
اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. بدی آیات کی موتا کا کتاب دے خاص خطاب فرمائی ایمان والا ہوتوی او مسلمانانو چی ایمان لرئی تاسی دین قرآن مکمل منئی قرآن مکمل منئی زان بن اسرائیل میں جوڑا ہوئی چی نیم قرآن منئی و نیم نہ منئی راشی دا اللہ پا کتاب عملو کئی چی اللہ مو عزت ناک چی مکہ مولی سے پا خارجیانو بانے ورگئی زبا پا دی داخلیانو بانے واسے چی کم مسلمانان دی کے بلگ اپریشن ہو ایمان والا و تعالیٰ ہوئی ایمان مکمل ایمان کا کرا والے کہ تو مسلمان یا اکتار دی تو مسلمان نہیں دا ایمان گورا اللہ نکبلے دا اسلام دا اللہ نکبلے ورورا قرآن با منی محمد رسول اللہ چی در سرہ اولی دی دا با عمل کرا والے انت مسلمانی یا خکار خو اہلی کتابو قولو تورات منولو اوریدولو عمل پی نکولو انجیل اوریدولو عمل پی نکولو قرآن و تراغ اعراض و قرآن نمانو اگئی ایمان قبول نشو. عزیزان مسلمان با قرآن منی اکتبا مسلمانی چتا دا مسلمانی او دا جنازی مند نزد ورورا تا سنگ مسلمانی تو مسلمانی او تاکو دا تیمم چند درزی دا مولیانو سر دی لرزی دا مولانا تختی تا مسلمانی واللہ چی دلتا مڑی شلو دی جنازگاہ کی می پدیس ترگو مانی کلے او کسو کتو راغ او دیر کلے واسکتی مچولیو او دیر ڈسکو کے در آگے داگا وقتو دا جنازیو چی کراو او دست چرندانی نو نو تیمم نو تیمم چی شروع کنو لنبی دو خون شروع کنو درباری خلقو او کل بی سر تو سکار نواچو ماش فملاونا بو چالی سے کرکٹ کے کا تیمم کے رامی تو مسلمان واسکٹ سنگ تور پواچو والے دا دریزو رکو سپریزی مسلمان کرو کم درابی تو دا کم کلی کلی راتا ونو خود و نمیم راتا ونو خود واللہ چما تو دی دری کل ورمولو کی تشرما ولی نوی زبا دا سریز ہوئی نہیں تو دا سریز ہوئی داستا تیمم دی تو کرکٹ کے کتا تیمم کے تیمم چل چاہتا ندورن وز در کے خلق را پاسوما او تیزتی منجون آورن تیزتی بگتی وارا سال جو کرے مسلمان آگی تو ہوئی چکار تو مسلمانی ڈاکٹر کا ورشا ڈاکٹر تا داغی مسلمانی چو گوری واللہ خلق تباہ و برباد لاس کی شفا نشتا تو دین نشتا چی ظلم شروع کرے تو مسلمانانو ظلم کئی تو لس روپوی تو ہوئی وربانی پر 100 بانے کرتی دیکھے بس شفا را چی دا مسلمان دی کساب کا ورشا کساب مسلمانی چو گوری مسلمان ہوتا ولاری ولا چورو جو کساب نمیتا وحا غستلا نمالے وحا راکرلا حضرت خو کالا دا کساب کو کساڑے دی چو کورتا میں واو ویوڑلا او دا سے میں وس پڑلا نوی واس کٹتی جو میں دیر آنیو کو سنا کلا کرتا ہوا کری ہوا نیم کلی واز دا راکر صرف تیاری کی راکر دا مسلمان دا کساب مولا سیب تا چراشی مولا سیب زوی معنی میں دا سشتی یری گرے یری خاصی چل دینو زو ورطویام دمگرے ما ورطویام چو پدیک ہو پیریان ننو دی سو پیریان دی تینز پیریان دی و معصومان دی قبور و پول والا ندی لاسی چل فرید مالم کرے وہ دامانی بدری جمعی لگی جو پار پیری بزر روپے راکے نو 5000 خرچت لکھتے رہے نو ملا موالی تصاب موالی اور ڈاکتران خود رمان سمس وارے کی عزیزانو ہر چاہ حالات کی تاثر ہے تا بعلت پمنگ مانی اصلاح راجی کہ موتا زان کی قرآن او عملی طور سر راول پیغمبر علیہ السلام مبارک راہو بازار کی داست طور آتلو یو کس غنم خرچی وی قتل پاس غنم وشتی او لاندی چی دی آغا لامده دی پیغمبر علیہ السلام ورطوی دادی سکری دی وی قربان باران شیو
غنم لاندو دا وچ می بره کړی دی او دا لانده می لاندې چولی بیا ګاټ اخلي نه نبی علیہ السلام راو فرمایل من غش فلیس منا څوک چې دا کار کوي هغه زما امتی نه دی نن د دکاندارانو حال وګوره د هغې کیلوګانو ته ورشه 1 کیلو پیلکلي په ایمان کې یو کیلو کیلوګانې چې چکي کې څوک نو هغه کیلو چې کوم اصلي کیلو د هغه نه ای کې کمبوتی دا د دکاندار حال دی چې ستا معاملات برباد دي تا ته مونږ نشته تا ته د ارکان د اسلام یې نشته نو په ژوند کې به برکات څنګه راشي نن چې دا وال موتا خورو کور په کور باندې جنجالونه دي زوی پلار نه خطي دي انګوره خوا کې نه خطي دي مور او لور سره نه خطي دي همدا وجه ده چې موږ قرآن ته شا اړولې ده تاسو موږ چې د قرآن عزت وکړو او په قرآن عمل وکړو عزیزانو تاسو به برکات وګورئ چې څومره برکات راشي یقین وکړه پخوا به یوه غوا لنګه وه په دې ټول کلي وطن کې به چنګ ګاونډ کې د هغې پوی تقسیمېدلې ټولو خلکو کار به ورباندې کېدلو نن د هر چا کور کې میخه ولاړه ده او د ولد مړي شو برکات ورکې نشته بدنیتي ده قرآن سره زما او ستا تعلق نشته اوړه راوړو توڼه چې سبا تپوس وکړو هغې څنډلي راته کور والا نو هغه راته بیا راکړي چې بیا راشي بله راوړه همدا توڼې او غوړي وړو وروړو او په پته نه پوهېږو ورو چې دا په کوم اړخ روان دي برکت نشته هغه ښځې را باندې الله ظالمانې کوي بسم الله باندې یو کار نه کوي نو بې برکتیانې راشي هغه یو شینوار یو ښځې سره ناست و نو ښځه ورته وایي چې خاوند الله پاک دې ما ورته په آخرت کې سره نه جدا کوي ډېره ښه زندګي ده سره نو هغه ورته وایي کور دې وران شه دلته زه نه کم څنګه یو چې ته آخرت ته م راځې چېرته بل طرف ته زه کور دې وران شه زه خو دې غر کړم هلته م نه رقصه راځي نو داسې حالات دي بې برکتیانې چې کله موږ قرآن سره تعلق جوړ کړو یقین وکړئ برکات به ګورئ عزیزانو دا نن چې کوم ختم ماشومانو کړی دی دا ماشومان ډېر عزتناک ماشومان دي او د هغوی پلارانو ته به الله خیر او برکت ورکړي چې دومره کوشش وکړو نو دا د علماو د سعی د کوششونو برکات دي چې موږ ته دا قرآن راښایي منځونه راښایي عزیزانو دا دین یادول غواړي او ځان په پوهه کول غواړي چې دا داسې شي جنازه کې اوس تر کې خلک را پاڅون سپین ږیري مشران وګورئ او ته یم چې تا نه یو تکبیر وشو جنازه کې ته به څه کوې چې موږ سلام ووایو دا د نر بچی موږ نه مخکې روان شي دغې دنیا ورانه کړې هسې انګا بنګا دي په خدای قسم چې جنازه د زړه د درد نه ونه کړه ګوره ورونو مړي ته هېڅ پیدا نه رسېږي ما ورته هر کار د رواج دپاره کوو د ریاکارۍ دپاره یې کوو ځکه تباه او برباد یو ځان کې اخلاص راولو او قرآن باندې صحیح ځان عاشقان کړو په محمد رسول الله باندې ځانونه عاشقان کړو مینه محبت ځان کې راولو د هغه طریقې ځان کې راولو ورونو یو ورځ نه بلې له مخې کېږئ او که داسې حالات دي چې موږ فحشاو ته زور کوو ګمراهیو ته زور کوو قرآن پرېږدو عزیزانو هره ورځ یې بلې ته بوال کړو الله تعالی جل جلاله دې موږ تاسو ته د قرآن کولو باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ سینې د قرآن سره او د محمد رسول الله مبارک سره وتړي چې هغې سره مینه محبت راشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین